بسم الله الرحمن الرحیم. په افغانستان کې د یو دوه ورځو نه یا د درې ورځو نه شاید د یوې ورځې نه انټرنیټ بند شوی دی او ټول هم نه دی بند شوی، لږو ټکو پکې کولاو دی. نو چې کوم سیکولر خلک دی او د مذهب نه بیزاره خلک دی او دغه خلک یې په سترګو باندې بد لګي، نو هغه شور یې راښکلی دی چې دا د هیومن رایټ خلاف دی او انټرنیټ یې بند کو، د داسې حکومت چلی او دا چل دی او دا چل دی. د خلکو ته چې په افغانستان کې هیومن رایټ او دا قیسې میسې ښکاري، نو دوی ته په خپل ملک کې ولې نه ښکاري چې په ملک کچ کچ ماشومان پکې مړه کېږي، ښځې پکې مړه کېږي، چې فیسبوک کولاوي یا څه بل د سوشل میډیا فارم هغه کولاوي، نو د خیر خبره پکې نه وي. خو څوک یې پلانکۍ ووجنو، پلانکي سره یې ریپ وکړو، پلانکۍ داسې شو، پلانکۍ ځای راتاو شو، او حالت یې پخپله داسې دی، هیومن رایټ داسې دی. او بله ورځ پکې یو اکټره وه، هغه د څونه وخت نه مړه پرته وه په خپل روم کې. د ښځو دا حق دا حقوق دي. او په افغانستان کې چې کوم مذهبي خلک دی او په اسلام مین خلک دی، حکومت یې راوستی د عدل او د انصاف، نو هلته ورته د ښځو حقوق او هیومن رایټ ښکاري.